د وزیر اعلی کار دا دی ایرپورټ ماته کولاو کا ټیک شو د وزیر اعلی کار دا دی بلته ماته پلی اوور دغه وکا دلته ماته دا یونیورسيټي چې دا تاسو ته ما وی جاپان مثال دلته ایرپورټ ګوره په سمندر لپاسه په شپږ کال کې ایرپورټ جوړېدی شي زمونږ یونیورسيټي چې دغه په لسو کالو کې نشي جیل جوړ کا او دا څه قسمه کار وکړه د وزیر اعلی سره دا خوند نه کوي چې څلور چرګې او بانګیان دې راغستی دا تاله او دا تاله او دا تاله دا اوس دا به دې کتلي دا یو غټه خبره ته کومه دا به د چا په سوچ کې هم نه زه به تا ته دا خبره وکړم چې زمونږ د سوات یونیورسټي دا خو منې که نه په لس کاله کې دا یو ځای ته رانقله په ټاونشپ کې ور یو څو کوټې اخیستې زما خبره وره زما خبره ته غوږ کښېږده په ټاونشپ کې ور یو څو کوټې اخیستې دي نو دا سټوډنټان غریبانان چې دي لکه غریب کم طبقه چې ده هغه به ځي یا په سیکل به ځي یا په سوزکي کې تلي یا په کرایي تلي ده په لسو کالو کې یوه یونیورسټي زمونږ په یو ځای باندې ودرېده یو ځای کې په دغه کې ده په سنګوټه کې او دوه درې ځایونو کې په ټاونشپ کې ده آیا ته زه تاله یو مثال در کوم د جاپان یو مثال در کوم په شپږ کاله کې جاپان چې دی نو په سمندر باندې ایرپورټ جوړ کړی دی زمونږ یوه یونیورسټي چې ده چې په وفاق کې د حکومت نه و که نه په وفاق کې د پی ټي آی او د سرحد حکومت و صحیح څو ممبران ما پخپله لیدلي دي د پی ټي آی چې دا پایل به ورسره و او دا قصه به یې کوله په دې کې امیر مقام دا روپۍ والي دي دا روپۍ والي نن خو تاسو سره وفاق هم دی اچھا چې روپۍ والي دي هغه هم وګورئ او یونیورسټي جوړه کوي که نه یونیورسټي جوړه کوي نو زه ډېر په افسوس سره دا خبره کوم چې دا د محمود خان کار دی زمونږ چې په دې یونیورسټۍ کې څه چل شوی دی ډزې پکې شوي دي بلکل دا هر څه خبره هغه نه مړه په دې یونیورسټۍ کې چې کله دا ځمکه ورکړی کېده که نه په دې یونیورسټۍ کې 72% چې دی چې کوم ماهرین راغلي هغوی دا یونیورسټي د دغه ځای کې موضوع نه ده هغو ریجکټ کړې وه ټیک شو یو په دې یونیورسټۍ کې د اوبو مسله ده صحیح ده یو په دې یونیورسټۍ کې هغو خندقې کنلې وې د هغې تپوس ته کېدو چې وروره بل چیکونه په دې کې د چوټۍ په ورځ پاس شي د دې یونیورسټۍ ډېره غټه ایشو ده د سوات په دې کې ډېر غټ کرپشن شوی دی په دې کې 2 ارب او 40 کروڑ روپۍ وایي چې راغلي وې او په هغې کې ټول کرپشن شوی دی نن خو د پی ټي آی حکومت شته که نه بلکل شته په وفاق کې شته که نه نو ودې کې د دې یونیورسټۍ دا احتساب که نه څوک به کوي ته ما ته دا ووایه زه خو ګوره که زه یوه خبره کومه یاره ما زه منټل صحیح زه لیونی صحیح خو ته خو نه منټل او نه لیونی ټیک شوه تو خو یو مطلب د تعلیم یافته یې چې سی ام کرسۍ ته یو سړی رسېده ته به مایند کار کوي سوچ به یې کار کوي ته ما ته دا ووایه 10 کاله د دې یونیورسټۍ وشو که ونه شو دا یونیورسټي په یو ځای باندې ولې نه ده دا زما لکه دا زه یو کوېسچن کومه یو سوال کومه یونیورسټۍ کې خلکو خپلې ځمکې خرڅې کړي ورګه جي دا یونیورسټي چې دا په 10 کاله کې یو ځای ته رانوړی شوه نه دا یونیورسټي چې دا ګوره په کرایي باندې وله یو معمولي شل کوټۍ اخیستي بله یې وله اخیستي 3 کوټۍ دي که 4 کوټۍ دي شپږو ټیک شو چې ته د دې کرایي ورکې که کرایي به ورکوي که نه به ورکوي ښه یو په سنګوټه کې ده ته ما ته دا ووایه یو یونیورسټي دا شی دی لکه دا شی دی څنګه چې نو دا تقسیم شوه که تقسیم یونیورسټي یوه ده خو تقسیم شوه څوک په سنګوټې ته ځي څوک په مطلب دغه ته ځي ټاونشپ ته ځي دا یوازې یو مسله خو نه ده تاسو چې پرون ووې چې پلای ورکوي او وایي چې ورځ ځای ټیک نه دی وایي دا لاندې کښېني هلکه ته راکه ماله پنډ چې د دوی پلار لاندې کښېني ولې د بي آر ټي په شان شی به ترې جوړ کوي یا که دې خیر کړی تخته به هغه پلای ور زیات دی تا خبره کټ کومه محمود خان دې ماله پنډ نه کړي په دې سیل چې پلای ور ونه کړم راشه ما دې پانسي اوس وخت کې ده که نه زما ته چا ویلي دوی چې پلای ور جوړوي که نه د پورې غاړې خلکو ته به څومره تکلیف وي ځکه
دا پلای ور خو اسی نه جوړیږي کنه اسی نه جوړیږي نو ته دې کارو کا د کبل او د اوږدو پل سٹارټ کا دا وته منګه زارش نشو بل پل چې دی د پارک د دې د ریور پل یا د ساحل هوټل سره پورې بالکل ورېجو ته او د نظام ګوټونه به خلک دمشي یو دغه ته کې واچوا پاکستان خوار نه دی غټ ملک دی بل پل ولا د هغه د سنګوټې نه واچوا د دې صوت شیرپدم خو دا چاته خبرې کوي خدای دې خوشاله کړي لا خو راغلي دي روډونه بندي ها زتا ته دا وایم چې منګه محمود خان لګلو منګه په ډیر زیات خوشاله زما سره ناسته پاستوا د محمود خان سره زه وسوم یم بیا هم یم چې په ذاتي خود هغه خسړی دی بد سړی ورته زه نه یم خو کارونه چې دي نو کارونه یې صفر دي صفر دا دي چې زما ایرپورټ چې دی دا سیدو شریف ته ایرپورټ چې دی زموږ د سوات ته دا خو منې که نه د دې اعلان یې کړی چې دا په جون کې کولاوي یو جون لاړو بل جون ناغې بل جون لاړ بل جون ناغې دا به لکه اخر څوک کولاوي ته ما د دا خبره وکړه زما لږ وره ایرپورټ خو به زموږ داسې ووایو که نه چې موږ ته زه یو وړوکی غونته موټر وی خو څه شی راغی یا لکه ایمرجنسي لپاره ټیک دی کراچۍ ته پکې خلک ځي پېښور ته به ځي غټه مسله ستا نه بله پاتې ده ښه وایه ګوره په دې بازار کې د هر چیز سړی تو مې راځي ټیک ته راځي کیسونه راځي وهل راځي بې ګناه ګناهګار په خپل ځای ټیک ته ځي د تیمرګري جیل او د دغه جیل چې دی زموږ د معمولي نوعیت 107 یا د معمولي نوعیت د جګړې د هغې د قیدیانو نه ډک دی دا جیل چې دی د دې لپاره ما یو درنم کړې وه ستا به یاد شي وکیل جي نو ګوره سوچ کوه زموږ د صوبې وزیر اعلی دی ځمکه شته جیل سٹارټ دی 23 کروڑ روپۍ دي دا ولې منظوري شي بالکل ما درنه وکړه په سبا له ولا هغه پیسې منظور شوې نو کم دی یار نو کم دی مو خو تا ته وایم چې دی لکه ګډ دی ورته وایم شي چې چل بکې زه چې وزیر اعظم شوم که نه نو الله دې بیا وروره زما د دې خلکو مل شي زه به غریبانان چې دا مړه غریبانان به مزې کوي غریبانان به مزې کوي او دا کم منسټران وزیران دا ایون زه د چیف منسټره پورې ځم لاول خو عمران خان نه غواړم دا ټول به راوغواړم او په یو ټیبل باندې به کښېنم یو نه به تپوس کوم لاول شروع چې دی نو هغه به دغه نه کوم د این پی ای نه د کم یو نه د هر یو نه چې نه ما ته ووایه نه هغه که د ډسټرکټ سوات نه کوم هغه که د هر یو نه کوم نه هسې انداز ستا په نښه څوک دی ګوره زما ټول په نښه دي نه ریډار کې دې اوس څوک راغلی په ریډار کې مې ډېر کسان دي خو لکه زه تا ته دا وایم ته اوس پیازو والی دی پیاز چیخه خول ته وته اگر کوموله هغه خو به کې دی خو زه تا ته دا وایم چې ګوره زه کله د پاکستان وزیر اعظم جوړ شوم زما سره پکې بیا یو سړی دا نه وایي چې یاره مطلب دا دی ته به دا کې ته به دا کې ته به دا نو زما به یو خپله دبدبه ما به خپل کار ته پرېږدي ما به خپل کار ته څنګه پرېږدي چې وروره په دې کې به زما سره بلکل د چا کار نه زه تاله دا غونډ کسان کښېنوم تېر شوی حکومت ته هم کښېنوم موجوده حکومت ته هم کښېنوم ټول دله کښېنوم په یو ټیبل تاله ډریل در کوم تاله ډریل در کوم ډریلو او ډریل چې وکه پکې سوري وکه پکې سوري دا زما خبر ته غوږ کېږده زما خبر ته غوږ کېږده خبر ته غوږ کېږده دا بغیر د دې نه نه کېږي دا د عمران خان کار نه دی زه یو سړی اډیاله ته نه لېږم زه یو سړی جیلونه میلونه پکې نشته کښېنه هلکه دلته کښېنه ستا سره 2 ګنټې ټایم او ډریل به زما سره او ډریل به ستا سره زه وایم چې څومره غټ ډریل دا هغه په دیوالونو کې پکې سوري نه کوي هغه شی دی تا به شی چالو کې شی به چالو کې نور نه کوي دا یو خبره دا تاله در کوم سپین خان ما لا ونه سیځي یو خبره ته غوږ کوم لا ونه سیځي نه 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 ولې مې خرابې ورګه د یو ام پی ای نه به شروع کو داسې به راونیسې لاول به پکې وسوري وکړي ټیک شو هغه به وایي چې زما نه خلاص شه تا سونه غلا کړې ده یاره دونه مې کړې په دې ټیبل یې کېږده داسې ټیک ده هغه به یې په ټیبل کېږي بیا به د بل ټایم رامخکې شه ته رامخکې شه هلکه
حاجی سورې کوه. دغه کې دوه سورې وکړه ورې ګرځو کېدای شي چې هغه چې پشاو ګرځېږي چې راشي زما د شتم زمانه والی خو زمانه قلار شي په دې طریقه باندې بیا چې غټ غټ ګاګړان غټ لکه نواز شریف شو زرداري شو دا نور چې کوم دي د دپاره به بل شان چې چلي د دپاره به ډریل نه بیا به تاله زه یو تېره توره درکړم تېره توره زه به تا ته دا ووایم چې د ده سره 2 ګنټې ټایم دی که په 2 ګنټې کې دا خپلې روپۍ او یا زما د قوم روپۍ کېنښودې نو سر ټکټ کا د بلار بم په دې میز تا ته روپۍ ږدي دای طریقه ده لکه څنګه چې په دې چاینا کې او په دې ایران کې او کرش کړل خلک پکې عبرت والی بیا به زه کابینټ بیا به زه تا ته یم چې چاڼ کا پکې او راواله دا کسان د دې خلکو ته وګورئ روز د ده نه سرکټ دی په ده کې مونږ سوري کړي دا انجام بس دی د کوریا غسۍ د کوریا اصل د ځان سره یو سړی روان کي او چې ورو لږ مخکې وشي چې ځمکه ورته کولاو شي سړی پکې تاو شي او نه 15 کاله به نه یم د مرګه پورې به یم مرګه پورې دا به انتخابات ختم بس جلسې ختم جلسونه ختم دا عوام به خوشحاله د عوام غریب طبقه به هم خوشحاله مالدار طبقه به هم خوشحاله زه به ټکس لګوم نو چې زه ټکس لګوم ولې لګوم زه به ټکس لګوم خو زه به دونه ټکس نه لګوم لږ زه به 15 روپۍ دا روپۍ لګوم تانې به لګوم چې یو سړی سپورټ کولی شي چې زه اوس وروره ته مثال په طور په 10 لکه روپۍ ګاډی والې او زه تا ته یم چې 30-40 لکه روپۍ په دې کې ورکړې دا خو ناجایزه ده یا زه په میډیسن باندې دومره ټکس ولګوم چې دا 100 روپو پر تراو تا ته په 300 کم نه خزانه کې لکه اوس زموږ سره خزانه روپۍ به زه د دین عالم اصولوم افغانستان ولې اصولوم او د بل نه ولې اصولوم خو چا چې پټی کړي دي دا د چې کم کرپشن کړي کن زما ته ټول ډوډۍ به سو خرڅه په خپل ریای باندې په 2 روپۍ زه خو یم چې پاتا نه خرڅوم دغه وجه دا ارزان کا کنه وړه بارزانوم کنه خبر ته وک کړه د سکار دی چې خبرې ډېر تخه خبرې په 100 کیلو دی ډېر زه خو د 200 روپو علم سیوا نشم اغستی د کیلو نه یم خبر که ته اوس وایې چې کیلو یا دړۍ نو دا زمانه والا علي 950 دی ها اب تا ته پته ای ځکه چې زه خو د 200 روپو چې علي نو په 700 دی په 750 دا به څومره راوړي نو دا به ان شاء الله تعالی خود دې خبرې وضاحت ته تکومه ته لګ ما واورا لګ ما واورا ما ته خو ته او مراد سعید ورکېږه یو خبر وره ما ته خو ته مراد سعید او زمون اعظم یو شی ما دا ته مخکې نه دا غونه زه خیمه دا یو خبره زما وره هغه سیاستدانان نه دي اصل کې سیاستدان زم ما ته پته زه په لوډر سوده کې زم زه پیاده زم زما دی په خدای په ذات قسم چې بیګا په لوډر سوزکې کې ناسومه او موټر راته لټونه وال لکه راکوشه زموږ سره کېنه ما وینا بیا هغه سوزکې کې یو کس ماله تصویر وکړو نو ما یې ولې زما چېرته میلونه دي زما چېرته مطلب دا دی زه چېرته رسمان نه راته دا پکې ته ناسې او دا پکې زه ناسې یو خو چې کم سړی تکبر کوي هغه الله پاک ختموي دا یوه خبره اوره عمران خان ډېر تکبر کوي که نه کوي یو کس دې شي په دې سنګل والو سید شي او نو تکبر ښه شی نه دی تکبر او لویي د الله سره هغه جامه ده او د هغه سره خوند کوي مو چې ته یم پیدا کړی او زه یم پیدا کړی یم چینجی یم پیدا کړی دی او مرغۍ یم پیدا کړی او هغې له بیا د خوراک بندوبست او زه تا ته دا ویم چې انسان به تا له یو ټایم ډوډۍ درنه کړي یو ټایم او الله پاک دومره غټ باچا دی چې په ټوله دنیا کې زنده شی دی که نه مطلب مې دا دی جاندار دی نو هغه له اوبه پټوي